کتاب لیکلی دی چې د اختر په ورځ باندې د اختر د مونځ نه مخکې اشراق که څوک عادتي نو اشراق به نه کوي. دغه اشراق مکروه تحریمي او ناجایز دي. د اختر په ورځ باندې کومه علاقه کې چې د اختر مونځ کیږي هغه ځایونو کې د اختر د مونځ نه مخکې چې نارینه که زنانه اشراق نفل عادتي وي نو دی به نه کوي. نور کله اشراق کول روزانه معمولو، خو نن د اختر ورځ د اختر مونځ لا نه دی شوی نو ته به اشراق نه کوې که نارینه که زنانه. اشراق کول نفل ناجایز دی، مکروه تحریمي یعنی حرام دی. او زنانو لپاره بیا اجازت شته چې د اختر منځونه وشو د دې نه پس کورونو کې اشراق د نارینه او د زنانو جایز دی. او که نارینه وایي چې زه کور ته نظم د اختر د منځ نه پس ایسارېږم نو بیا د اختر د منځ پس هم په جومات کې اشراق کول ناجایز دی. کور ته د لاړ شي جومات نه دی اوځي نو کور ته که لاړ نو اشراق د کیږي. او که نه دی وایي چې جومات کې زه اشراق کوم او زه به خامخا ایسارېم نو دا اشراق د ګناه ده. د اختر د منځ نه پس هم په جومات کې دی اشراق نه کوي. که خامخا دغه نفل کول غواړي نو چې کله د ماسپخین ټیم داخل شي نو ګویا د اشراق ټیم در نه لاړ اوس اسې 2 رکعات نفل وکا. خو په جمعات کې اشراق د اختر د مانځه نه مخکې د نارینو د پاره ناجایز دي. او بیا چې د اختر د مونځ نه کور ته لاړې نو بیا د نارینو زنانو د پاره د اختر پر ورځ اختر منځونو نه وروسته په کورونو کې اشراق کول جایز دي. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.